السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو پاکستان ته د 78 ازادي مبارک وي. دوستانو، په قیام پاکستان کې د علماء کرامو څه کردار و او د هغې نه بعد د هغې څه کردار پیش کړی و او اوس د علماء کرامو څه کردار دی په پاکستان کې، په دې باندې لږه روشني اچوم مختصر شاندې. دوستانو، د قیام پاکستان کې د علماء کرامو ډېر لوی قربانیانې ورکړي دي. علماء کرامو ډېر غټ کردار ادا کړی دی، خصوصا علماء دیوبند او جمعیت علماء اسلام هند په دې کې ډېره غټه قرباني ورکړې ده. علامه شبیر علي ظفر، علامه احمد انصاري، علامه احتشام الحق تانوي رحمت الله علیه او داشندې د علماء دیوبند او د اهل حدیث علماء کرامو په قیام پاکستان کې ډېر لوی کردار ادا کړی. د جمعې په خطبو کې به په عوامو کې د ازادۍ بیداري پیدا کوله او د ازادۍ خبرې به یې درته کولې. د ازادۍ نه بعد علماء کرامو دا کردار ادا کو چې عین پاکستان یې کې د اسلام مطابق د قرآن او حدیث مطابق جوړ کو او پاکستان کې به د اسلامي نظام وي. خو چونکې زمونږ دا ډېره لویه بدقسمتي به ورته ووایو چې د امن خبره راشي، د اسلام خبره راشي، د مسجدونو خبره راشي، د مدرسو خبره راشي، د ختم نبوت د تحفظ خبره راشي، نو علماء کرام په دې کې هر ځای کې مخکې وي او عوام د دې نه هم دا مطالبه کوي چې دا زموږ د دین محافظ دي، دا د قرآن محافظ دي، دا د مدارسو او د جوماتونو محافظ شي. او چې کله چې د الیکشن او د بادشاه جوړولو وخت راشي، نو همدا عوام دا علماء کرام نظرانداز کی او دې ته خپل حق ورنکي. هغې نه بعد بیا په موږ باندې داسې کسان مسلط شي چې د هغه د اسلام او د پاکستان دشمنان وي. په موجوده وخت کې تاسو به کتلی وي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې یو د 22 کالو مسجد یې وران کو. علماء کرام او دیني طبقه راوچته شوه، احتجاج یې وکړو او په هغې ځای باندې دوباره د مسجد افتتاح وکړه او حکومت یې وکته. په دې باندې مجبور شو او معافي یې وغوښته او حکومت ته وویل چې مونږ به دا مسجد دوباره جوړو او دا څومره خرچه پرې راځي دا به مونږ ادا کوو. نو دوستانو، عین پاکستان یې جوړ کو، پاکستان په ازادۍ کې قرباني ورکړه، نو دا ډېر لوی صرف د پاکستان دپاره عزت نه دی، دا د امت مسلمه دپاره دا ډېر لوی د عظیم او فتح ورځ ده. موږ او تاسو له پکار دي چې دا ښار په صحیح طریقې سره منع وکړو، دا نه چې موږ ګانې بجانې او ډانسونه او دا شی وکړو. په دې باندې ازادي هېڅکله نه راځي. اپوټه الله تعالی زموږ نه ناراضه کېږي او زموږ په ملک کې به بیا امن او امان نه وي. موږ له پکار دي چې 2 رکعته 4 رکعته نفل وکړو، صدقه وکړو چې الله تعالی موږ له خپل وطن راکړي، آزاد وطن یې راکړي. موږ د خپل عبادت پکې آزاد دي، موږ د خپل منځونه پکې آزاد دي، موږ د دین هر یو کار کولی شو. نو موږ ولې د الله تعالی ناشکري وکړو؟ موږ له پکار دي چې الله تعالی شکر ادا کړو، 2 رکعته نفل ادا کړو، تلاوت وکړو او دعا وکړو چې الله زموږ په ملک کې امن برقرار وساتي، زموږ په ملک کې امن راولي، نه چې موږ ګانې بجانې او شور شرابه کوو چې موږ آزاد شوي یو. جزاک الله. دا مختصر شاندې ما تاسو ته د خپل علم او د خپل سټډي مطابق تاسو ته څه خبرې وکړې، نو الله تعالی دا موږ او تاسو له پې عمل کولو توفیق راکړي.